په باجوړ کې یو سانحه داسې هغه چې زما عزتمندو شهید ریحان زیب بنوم سره یو نوجوان چې هغې تعلق د پی ټي آی سره د پی ټي آی جماعت سره خو د هغې انسانیت د هغې اخلاق د هغې کردار نن هم په سوشل میډیا باندې دنیا ګوري. نو هغه ریحان زیب د هغې انسانیت د هغې اخلاق د هغې کردار په الله قسم زما د غټو اکاونټونو نه د هغې تصویر ما شیر کړی دی او ما ورته د مغفرت او د بخښنې دعا کړې ده. وجه څه ده؟ انسانیت وپکې بعد کې موږ وکتل چې ها په پی ټي آی کې داسې یو خو اخلاق والا داسې ښه کردار والا داسې یو ښه انسان سوی وایي که زما ملاقات د عمران خان سره وشولو وایي زه عمران خان ته وایم چې مولانا فضل الرحمن صاحب ته ډیزلي مه وایه ښه نه ښکاري. زما عزتمندو انسانیت پکار دی. څوک وایي خاني پکار ده، څوک وایي بدماشي پکار ده، زه ورته مسلماني پکار ده. تاسو نه مسلماني په کومه لاړه؟ د ریحان زیب نوجوان په شهادت باندې والله العظیم چې تعلق یې د پی ټي آی سره و که د هر چا سره خو مظلوم و غیر عالم او د طالب د چینل نه اواز اوچت شوی دی. او چې کله په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام علما طلبا ماشومان په کثیر تعداد سره په هغې باندې بم بلاست شو او زما عزتمندو یو خونریزي وشوله. دا څه ویلې زمانه هیڅ هم نه پاتې کېږي. نو تا زما مړ کوي نه زمانه جایداد پاتې کېږي نه زمانه بیت لس پاتې کېږي. یو عاجز مور او پلار مې دي هغه به الله پر رسو شي. دا سړی چې بې قصوره سزا کیږي ناروا د بې دلیله روا کیږي. زمونږ کلي کې غربت دومره سیوا دی چې میوه په دوکانونو کې څښاک